مسلمانانو کې چې نن څومره فرقې جوړې شوي دي د بدقسمتۍ د وجې نه، حال دا دی چې امت مسلمه د فرقو مجموعه نه ده. امت مسلمه یو عالمی جماعت ده چې د الله تابعدار او فرما بردار وي. ځکه چې مسلمتن معنا ده مطیعتن و منقادتن، اسلام اطاعت ته وي، او د امتن معنا ده جماعتن، امت په عربی کې جماعت ته وي. د امتن مسلمتن ترجمه وکړو دغه شی ته راخېږي کوم ته ما وویل. یو عالمی جماعت دے، نسب سره تعلق نشتا، علاقی سره تعلق نشتا، خو چې اسلام پکې وي نو مسلمان دی او چې نه دی. دا یو نسلی جماعت نه دی، دا اصولی جماعت دی. او دې کې فرقې جوړې شوي نه بدقسمت دی. ځکه یو فرقه وایي چې جنت ته به نه ځي مگر دیوبندیان، بل وایي جنت ته به هېڅوک نه ځي سوا د بریلیانو نه، بل وایي چې جنت ته به هېڅوک نه ځي سوا د پنجپیریانو نه، او بل وایي چې جنت ته به هېڅوک نه ځي سوا د جماعت اسلامي نه، او بل وایي چې نه صرف جنت ته هېڅوک نشي تللی سوا د جمعیت علماء اسلام نه، او جنت ته هېڅوک نشي تللی سوا د تبلیغي جماعت نه، او جنت ته هېڅوک نشي تللی سوا د جمعیت اشاعت التوحید والسنہ نا، او جنت ته هېڅوک نشي تللی سوا د جمعیت اشاعت التوحید والسنہ علی منهاج السلف الصالحین نا. دا دعوی کوي نو دا دعوی دروغجنې دي. دا نمونه د قرآن د نزول په وخت کې د سراړو موجود نه و، نہ دیوبندیت موجود ہو، نہ بریلویت موجود ہو، نہ پنجپیریت موجود ہو. پنجپیر کلیار اللہ آباد شوی نہ ہو، اور د پنجپیر شیخ القرآن هم لا پیدا شوی نہ ہو چې دا آیت نازل دو، او مولانا مودودی هم لا پیدا شوی نہ ہو، نو داغه تحریک به کوم ځای نه پیدا شوی وي. او د جمعیت علماء اسلام دا صدر یا امیر دام لا پیدا شوی نہ ہو، نو داغه جمعیت به څنګه پیدا شوی؟ دا خرستو راغلی دي. ته څنګه به وایې چې همدا دي؟ هم ته اصول بیانوه، هغه اصول دا بیان کا چې کوم رسول الله ویلي دي. قرآن هم ویلي دي، خو د قرآن مطابق رسول الله بیا وضاحت کړی چې زما امت به په 83 ډلو کې تقسیم شي، او بني اسرائیل په 82 کې، او دا 83 غټې غټې ډلې یادوي، ورنه وړې وړې دین هم ډېر زیات دي. یوازې اوس نه ده، ټول امت خو پخوا هم تېر شوی دی چې د هغه بعضې ډلې ختمې شوي دي، هغه نومونه یې ختم شوي دي. په ګڼو ډلو کې به تقسیم شي، او ټول به زما نوم اخلي چې زه د هغې امتي یم. خوارج هم وایي چې موږ د رسول الله امتیان یو، جبریه هم وایي، مرجعه هم وایي، شیعګان هم وایي، حتی چې قادیانان هم وایي چې موږ د هغې. نو نسبت به هر یو ځان د ځان به رسول الله ته منسوبه کړي. ګڼو فرقو کې به زما امت تقسیم شي، ټول به په دوزخ کې وي سوا د یو. نو صحابه وویل چې دا یو کوم یو دی؟ نو نوم یې وانغست چې دا نن چې کوم نومونه مشهور دي دا خو په هغه وخت کې نه وو که نه. څه یې وویل؟ ما انا علیه واصحابی، اتباع ما انا علیه واصحابی. تابعدار د هغې طریقې چې زه پې قایم یم او زما صحابه پې قایم، د هغې اصولو تابعداري چې کوم زما اصول دي او زما د ملګرو صحابه. د سنت رسول او سنت اصحاب رسول مطابق چې کومه ډله وي، لکه نوم یې ځان له هر څه کې ایښي وي، دا ټول په حقه دي او دا جنتیان. څنګه چې په افرادو کې نمونه بیل بیل دي،
د هر سړي نوم جدا جدا دلته څومره کسان ناست دي دي هم ډېر کم به وي چې د هغې نوم به یو شان وي اکثر نومونه بېل بېل لیکن دا ټول مسلمانان نومونه یې بېل بېل نو دارنګې که دې تنظیمونه جوړ کړي وي د اجتماعي کار دپاره او د هغې نومونه جدا وي نو هم خیر دی خو چې ما انا علیه و اصحابي وي دا به جنت هیڅ چرې به جنت ته نه ځي سوا د هغې کسانو نه چې د قرآن کریم د سنت رسول او د اجماع صحابه پابند وي بشرطې چې اجماع صحابه ثابت شي اسلام اصول دا نه د قبیلې نوم دی نه د وطن نوم دی نه د ډلې نوم دی دا نه چې نومونه ګناه ده نومونه ګناه نه ده خو مدار د نجات په نومونو نه دی مدار د نجات په اصولو او یهودیانو او نصاراو د نجات او د خلاصي مدار په نسب ګرځولی یو خاص قبیله به ګرځولی انحصار یې کړی نو الله رد وکړو چې دا دلیل نقلی پیش کړي یا عقلی پیش کړي نه دلیل نقلی موجود دی او نه عقلی موجود